الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم او حرام دی پتا سو ربیبه ستوي پر کټي جمیله چې کونډه سړی په نکاح کې او د بل خاون نه پیغله لور ور سره هغه دی نه وی خاون څه کی دا فی حجورکم جار مجرور قید د قید چې راشي په کلام عربي کې کله قید اتفاقی کله اعتراضی دا کم یو ده اتفاقی ده کنه وته خدای بندگان وسو تاسو ملایان یو پټګي یو چوغه یو سند کم دي نو خو علم د عالمانه سمندرونه دي اوس کدا پر کټي د دې نوی پلار په تربيت کې وی کني چې مور سره نکاح وکړو جما وکړه د په حرام شو بدوله بد جمع د مور او د لور روا ده یو جوړدنر فرض کېږي ده د قید اتفاقی ده اللاتی دخلتم بهن هغه کونډه او هغه ربیبه چې تاسو د میندو سره جما کړی ده او که مور سره عقد وکړو بیرته مات کو جما نه وکړي بیا ربیبه سره نکاح کولی شي اوس خو پوهیږئ کنه باقی کدا پر کټي د دې نه وی خاون په نکاح کې وی تربيت کې وکنه دې سره نکاح منه ده وقال ابن عباس رضي الله عنهما دخول المسيس واللماس والجماع ومن قال بنات ولدها دخول یو مسیس دوا لماس درې جما څلور دې څلور واړو معنا صحبت او مجامعت ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبيبه لا ضاربا علي بناتكن ولا ما ته وړاندې کوي خپل لوریانه او خپل خويندې دا خو مخکې روایت تیر شو کنه ام حبیبی ولې چې زما خور په نکاح کولې من کېږي جمع ته دا خوشحالي کوي ولې نه زه خو یوازې تاسو په نکاح کې نه یم یو ولې ته د ام سلمې لور دورې سره نکاح نه کوي هغه خو زما پر کټه یم د بل ورېره مې ده هغه سره زما نکاح کېږي حدیث مکرر ده کنه ده وای وكذلك حلال ولد الابناء وهن حلال الابناء وهل تسمي الربيبه وان لم تكن في حجره اگر کده په تربيت کې نه بیا بم ده اوس د خپل هغه چې دوره دا د رسول الله په تربيت کې نه و د بل چاته والا کړي ول ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه له الى من يقولها نوفل اشجعي ته ور کړي و دا د ابو سلمہ لور هغه په تربيت کې لیکن بیا هم د حضور ربيبه ده وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابناء ابنته ابنا د لور تم لور ویلې دي ځکه هغه ته لور مجازن ویلې کیږي کنه لکه د زوی ته زوین وسیته وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره عن ام حبيبه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت ابي سفيان قال فافعلوا ماذا قلت تنكح قال اتحبينا قلت لست لك بمخليه واحب نو زه خو یوازې تا په نکاح کې نه مو زه غواړم چې زما مورم خورم په دې سعادت کې شریک شي قال انها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب درة بنت ابي سلمة قال دا ډیره خسته جنې و دا دوره بنت ابي وای مزه خبره شوم چې تا غي سره نکاح کې قال ابنت ابي سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي وای کاغه زما پر کټې نه وای بیا هم راته حلال نه و ځکه هغه زما رضای ورور ده ابو سلمہ حمزه او نبی پاک د سویبه د ابو لهب وینځ شوده ور کړی دی فلا تعرضن علي بناتكن واخواتكن وقال ليس حدثنا هشام درة بنت ام سلمة باب قول الله تعالى وتجمع بين او حرام د پتا سو باندې چې په نکاح کې ګوره مولانا صاحب که په عقد د نکاح وي او که په ملک یمینی سره وي جمع بین الاختین څه ده دې مسله باندې خو پوهیږي پیر صاحب نه که دوه وینځي اوس وینځي نشته مثلا دواړه خويندې دي دواړو نه خدمت اخیسته چې خو جمع به یوې سره کوي جمع بین الاختین په ملک نکاحي او په ملک یمینی وتیان منه ده اوس که دوه خويندې ستا په برخه ورسېدي وینځي وي جمع یوې سره کوه خدمت دواړو نه اخله او په نکاح کې دوه اصلي خويندې نشي اخیسته ولې کدا یو ورته نر فرض کې ورور شو بل خور ورور ته خور روا ده اهل شو قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره ان ام حبيبه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين انكح اختي بنت ابي سفيان په نکاح کې زما خور د ابو سفيان لور قال او تحبين ولته په دې خوشاليږي قالت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير او اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم فقلت نعم فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت ام حبيبه تر ابو سلمہ لور یاد او مړه غو مړې زما ورې رکیږي کدا پر کټې مینم شیل انها
ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة صهيبته ولا تعرضن علي ولدكن ولا أخواتكن باب لا تنكح المرأة. تاسو ته به دا پته لګېدلې په کتاب هدايه نکاح کې لا تنکح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ضابطه ده قاعده کلیه ده وړه په مشره او مشره په وړه مو په نکاح کوي مشره نه مراد عمه ده عمه د پلار خور کشر نه مراد وريره ده وريره له پاسه په عمه او عمه له پاسه په وريره باندې ولې کبه د دواړو کې یو نر فرض کې که عمه د نر فرض عام شو تر وريره تر تروا ده او که دا وريره د ورته نر فرض کا وراره شو او هغه ترور شو وراره ترور تروا ده نه ولا تنكح الصغرى خرزه على الكبرى په خاله باندې که خاله دی ورته نر فرض که خال ماما شو ماما ته خرزه روا ده او که خرزه دی ورته نر فرض که خورای شو خورای ته خاله روا ده نو دلته وایي چې لا تنکح المرأة على عمتها دلته مرئې نه واخله وريره نه به شي په نکاح کولی وريره له پاسه په عمه باندې چې عمه دې په نکاح کې نو وريره به ځکه د دې په منځ کې شریعت لازمه کړې صله رحمي ده دا به یو د بل بنه شي قطع د صله رحمي به راشي. قال حدثنا عبد الله بن اخي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبه قال حدثنا عبدان الى اخره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة ابيها فتلك المنزله. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. باب الشغار. اوس دا راته شغار او شغار هدايه نکاح کې ډېر ښایسته بحث دی د مسلم کې راغی مسلم کې تیر ده کنه نه لا تیر شوی خزدار راته وایي تاسو چې هدايه کې ویل شغار معنی لغوي او معنی اصطلاحي حکم دی شغار که چا ویل پورا ویل کنه لکه ته پورا وای ما یقین ده نو درې لغوي معناګانې دي او یو اصطلاحي معنا ده درې لغوي معناګانې وکړه او مناسبت د اصطلاحي معنا سره پیدا کړو 300 روپۍ نه مطلب راته م بیانوه چې زه درنه څه سوال کې غواړم هغه راته بیان کړه زه درنه غواړم چې شغار درې لغوي معناګانې دا راته زه خلاصو مطلب دا اوس محب الله بهاري ته وګوره یو معنا د شغار د بعد عربان وی شغور البلد دا بازار ډیر لري ده دویمه معنا د شغار د خالیواله خالی کېدل عربان وی شغار البلد بازار د پولیسو او څوکیدارانو نه خالی ده خلاګانی کېږي نه پلیشته او نه څوکیداران شته درېمه معنا د شغار د رفع وچتېدل عربان وی شغور الکلب عند بولی سپی چې میتیاز کې کتل ده د یو په جګه کې ذکر دیوال ته ورسیده کې باران وي کې بولی وي د بولو باران وي شغور الکلب اذا بال چې کله میتیاز کې په خجینه درې لغوي معناګانې شوې یاد شوې اصطلاح کې څه ته وایي ابتر مسلم کې د ابن عمر قول أين كه الرجل أخته أو بنته على أن ينكح الآخر بنته أو أخته من غير صداق يوزل بيبيا درتوه أن ينكح الرجل بنته أو أخته على أن ينكح الآخر بنته أو أخته من غير صداق سنولا غورا ګلدین کاکا ګلبدین ته وای چې ګلبدینه ته د لور زما زوی ته راک زه به لور ستا زوی ته درکم یا ته د خور مال راکه زه به تاله خو مهر به په منځ کې نه من غیر دا شغار چې په اسلام کې حرام ده قرآن وی ان تبتغوا باموالکم او قد فرضنا علیهم او دی وی من غیر صداقین دیتا پښتانه بدل وی خو بدل ګوري دا شی نه ده بدل او شغار کې فرق د اوس درته وای په اصطلاحي معنا پوه شوې اوس ګوره ته ماته 3 لسګونه مرا کوه ما خو 3 سلګونه درکول اوس راشه دا 3 لغوي معناګانو سره مناسبت پیدا کړه
دې ته ولې شغار وایي ځکه چې د مهر نه خالی ده. یو معنا د شغار خالی وکنه و شغار البلد دا د مهر من غیر صداقه. دې ته ولې شغار وایي یو معنا یې رفع وه. لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك. تر هغې به ته زما د لور خپې اوچتې نه کړې چې ما ستا د لور خپې اوچتې کړې نه. مناسبت راغی که رانغی. درېیمه معنا لغوي څه و بعد. دې ته ولې شغار وایي بعید عن الحق. دا د حق نه لرې نکاح ده. دا د حق او د جواز نه. قرآن وایي ان تبتغوا باموالکم چې من غیر صداقین. دې کې بیا چې ورشي دننه پکې لوی تحقیقونه دي هغه بیا درته معلوم دی وینې راځي مطلبونه وایم. مطلبونه به بیا دننه واورو چې دننه پکې څه دي. هماغه مطلب هم کراتول ستاسو مخکې یو زرګون انعام ده. شغار کې دننه هر سړی ګیره مخ او لاسونه تور کې وایي زه لوهار یم ما هدیه نکاح ویلې ده. هلکه هسې ګپ شپ هم د هدیه نکاح نه جوړ کړی. نکاح چې چا وویل هغه په شامیم بیا پوهېږي. درې واړه معناګانې به سره مناسبت پیدا کړي که نه. دې نکاح ته ولې وایي لا شغار فی الاسلام. مسلم کې روایت اسلام کې شغار نشته. که په دغه طریقه نکاح وي دا حرامه ده حرامه ده حرامه ده. د یوې جنۍ بزعه نیمېږي نیمه مهر ګرځي او نیمه د خاوند مملوکه جوړېږي. من غیر صداقینې ویلي. پاتې شوه اوس دا خبره چې نکاح بدل دا جایز. نکاح بدل دې ته وایي. زید عمر ته وایي چې ته به د خور مال راکړې زه به خور تاله درکم. بدل شو که نه. خو یا به مهر مثل مقرر کو یا مهر مسمه. مهر مثل دا معنی چې د دواړو جنکو دپاره به یو مهري. یو مهر داسې چې د دوی په حسن او جمال او کمال عمر جنکۍ په څومره مهر واده شوي دواړو ته به هماغه مقرر کو. مثلا دغسې جنکۍ چې واده شوي 3 تولې او 3 لکه روپۍ نو ستا د خور هم 3 تولې 3 لکه او زما د خور هم 3 تولې 3 لکه. یا به مهر مسمه بس زه 3 لکه ورکوم ته 10 ورکوې 3 ورکوې 1 ورکوې. زه به خور تاله درکمه ته به د خور ماله راکې. یا به مهر مثل مقرر کو شیخه پوه شوې او یا به څه وکړو مهر مسمه تسمیه به وکړو چې څومره ږدو هغومره به کېږدو. دا د مهر نه خالي ده. دې ته نکاح بدل وایي. نو فقها فرق کوي. فقها آخري ملګري اوري فقها د نکاح شغار او نکاح بدل منځ کې فرق کوي. خو محدثین د دې فرق قایل هغې وینا هر بدل شغار ده او شغار حرام. نور بر د مسلم کې څه خبره راځي وایه اوس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. ګوره لیس بینهما صداق چې دې په منځ کې به مهر دې ته به تاسو هم حرام وایئ چې دا سوچه حرامه ده. باب هل للمرأة يتهب نفسها لأحد. الا ښځه یوه ښځه ځان چاته هبه کولی شي چې وهبت لک نفسها. او بالکل هر هغه لفظ چې دلالت کوي په تملیک باندې هغې سره نکاح منعقده کېږي. نکاح هدایه کې دې ویلیل. قال حدثنا محمد بن سلام الى اخره قال حدثنا هشام عن ابيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه بي وی خولې خو رسول الله ته ځان هبه کړی. مولې اما تستحي المرأه ولې یوه ښځه شرمېږي نه ان تهب نفسها لرجل چې ځان سړي ته هبه کوي. فلما نزلت خو چې کله د آیات راغی ترجي من تشاء منهن. ترجي د ارجا نه ده. ارجا ویلی کېږي وروسته کول لرې که یلکه زوج د ارجا معنا راته وکړه. ته قاري یې تا نه پرېږدم بچی دا خو هسې ګپ شپ خو نه ده که بخاري ده. ترجي د ارجا نه ده. ارجا 3 صورته دي. نوبت نه وغورځوه څه نه چې کوم نوبت دې ورکوه هغې نه وغورځوه. ترجي طلاق ورته ورکه. طلاق ورته ورکه. ترجي ځان نه لرې که چې کومه ښځه خوښ وتووي د ایوانه ده ځان ته راجوخته که نکاح ورسره وکړه نوبت ورته ورکه صحبت ورسره وکړه چې کومه دې خوښه ده. بخاري د بچی ګرانه ده. نو چې دا آیات راغی ما ویلې وای ما ارا ربک زما بل ګمان نه ده ستا په رب باندې ای پیغمبره الا یسارع فی هواکا مگر ډېر زر ستا رب ستا مطلوب او ستا خواهش پوره کوي. ډېر زر ستا رب ستا مطلوب او ستا
وی اول به ما ویل چې دا لا څونه بې شرمه ښځه چې دا راځي او سړي ته وایي ما تا ته ځان هبه کړی خو چې الله وویل چې کومه ښځه ځان ته نږدې کوي نږدې که لرې کوي لرې که نکاح کوي نکاح که طلاق کوي ما ویل یا الله ته د خپل نبي خواهش او مطلوب څومره زر پوره کوي الله رواه ابو سعيد المؤدب الى اخره عنه من عائشه رضي الله عنها يزيد بعضهم على بعض. افسوس دار چې درې غنټې ټیم دی بخاری نو سړی به صحیح وای باب نکاح المحرم. زما استا مذهب دار شوافی وای چې محرم په حالت احرام کې نه خپل نکاح کولای شي نه بل څوک په نکاح ور کولای شي نه عقد د نکاح نشي کولای. احناف وای عقد د نکاح کولای شي ځان تم کولای شي لور خورم ور کولای شي البته لا ينكح المحرم مراد جماع ځکه لفظ د نکاح مشترک د په اشتراکي لفظي باندې بین العقد والوطء جما بنه کې عقد کولای شي. نبی پاک میمونه بیبي سره چې عقد کو محرم اله محرم په حالت احرام. مالك بن اسماعيل الى اخره قال كان معاويه رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نکاح المتعه اخيرا. ګوره رسول الله مبارک اخرم د نکاح متعه د حرمت حکم وکړ. یو ځل خیبر کې جایز و بیا منع شو. بیا په غزوه اوطاس سن 8 هجری کې چې صحابه او شکایت وکړي چې ډیر وګت سفر موکه بیبیانو تم زړه کېږي وایي متعه وکړي جامو باندې پیسو باندې 2 ورځې 5 ورځې 3 ورځې. نو په غزوه اوطاس کې چې جایز شو د هغې نه پس چې د حرمت حکم وشو تا قیامت به اوس دا حرام وي. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل الى اخره ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه. قرآني خروغ واخه په زمانه خیبر کې دا یو ځل بیا په اوطاس کې خیبر په کوم کال کې وشو وم کال او غزوه د اوطاس په اتم کال کې شوی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخره عن سړي باندې روب راغی سپیټ ولګاو بیا دا تاسو نه کوم. سمعت ابن عباس رضي الله عنه سئل عن متعه النساء فرخص وقال له مولا له انما ذلك في الحال الشديد في النساء كلها. دا چې کله سړي ډیر زیات شوق راغلی او خزه خپل بیبيانې ته نه لري نو په هغه وخت کې دا جایز. ابن عباس یو کنه مغه وخت ورستو بیا حرام شوی. وبه قال حدثنا علي الى اخره عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا. یعنی تاسو کوم متعه کوي وکي. وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله سنا ولاده په کم جنگ کې خبره بهیروي نه ستا سوچم نن ډیر خراب نه پوهېږم چې کم تر کم اسمان کې ته هغه ډیر برزي تو غوږونه لري نه زی. ګور یو طرف ته بخاری ته ناست دی خدای بنده بخاری ډیر ګران کتاب ده حضور توجه برابر ساتي او الله تعالی زاغه ملنګو درویش پیدا کړم چې د چا توجه برابر نه فورا الله زما زړه ته واچي چې د توجه لاړه بل طرف. ما تاسو کې څه نه وګړي کړه مې کړه و ته وایا خبره دالم سرحد والا من سره 215 یا کسانو پر دالم سرحد 15 کې ما ته هغه کال هدايه صلات راکړ طالبانو خوښ یو طالب زمونږ افغاني نو نکاح کړه و میاشي پورا ورځ د زیارت نو د غریب شاته ناست او داسې تکې دیوال ته 215 یا کسانو نو ما خپل مسند ته په आवाज کو دومره لري او چې زمونږ دارو الحدیث ولا ډیر نږدې ده ځکه هغه ته غړګونه ډیر مالیاله که بچورا وګرځه ته هغه ته رسېدلې تورخم ته پاسپورت د لاس کې ده او دغه ته ولاړ یا چې شی ورته وای دخول خروج چې ها ټاپې ته چې دلته نور ته خروج لګي اخواته دخول ملوري نه کې ورته خروجونه لګي یا 13 زیارت راغله یو 2 زیارت پس بیا لاړ شي. همیشه دا ټول سړی ټوپ ماسپخین کمرې ته راغی دا فروټ او چرګان او د دنیا او ژړلې ملولې دا په کومه واده روټۍ خو دې موږ ته کړې استادانو وی والله بالله وی زبا کافر مچ ز په خیال او سوچ او تصور کې خپل ناوې راته بس راغلی و وی زروانو متورخم ته بالکل رسیدل او مو چې کم ځای کې دا هغه ایمیګریشن دا غي ته ورنږدې مچ ز تاسو را واپس کړ ما ولې چې دلته کینی هغه استاد نه چې هغه طالب په توجه کې ونه ساتي نو که زما استاد کرامت نه بیا بری ګنډا پور صاحب کرامت نو شاید نقیزانو نه خالی کېږي بیا به چا کرامت دی بیا به هغوی کرامت خو د دې محدثینو د دې علماو د دې خلکو بخاري ته یو سړی ناست دی وغیرې کرامت او کشف او الهام او القا ورته نه کې زویم دله څخه رکوسي نو خو ما خو راګیر که نه ومې ویل چې سړي توجه برابره ده او دا یوه خبره خو به راسره ټول منئ چې بخاري شریف ګران ده او دا راسره منئ چې ما پکې خپل آخري حد پورې کوشش وکړم زه اسانه وم
تعبیرات اطلاقات څومره پیر صاحب اسانه کوو د دې نه مزید اسانیږي نه او زه دا ارمان کوم چې هی کاش زه د همداسې بیمار وای خو چې د بخاري د اولي بخاري م 3 ګنټې یو پیرډ و د دویم م 3 ګنټې ځکه زما شیخ محترم به 2 نیمې ګنټې اوله بخاري موږ ته ویله او دویمه یې پوره 3 ګنټې موږ ته ماسپښین ویل موږ به په دې 15 منټه او 40 منټه کې څه وایو هغې کې هم تاسو رانه څوک یو خوا ته ځئ څوک رانه بلې خوا ته ځئ څوک خو بلکل عالم بالا ته لاړ چې بیا رانیوی هم د خپې نه نشو وایه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن ګوره دا د هغه متعی صورت ده چې یو ښځه او د سړي منځ کې اتفاق راغی 3 ورځې 4 ورځې 15 ورځې موده زیاتویم شي کمویم شي په یو جوړ جامو په 100 روپۍ په 200 ایران کې اوس هم بازار د اصفهان هغې ورته صیغه وایي قاضیان یې ناست وي زه مو تا کوم څو ګنټو دپاره څو ورځو دپاره هماغومره پیسې به ورکوي وی دا پته نه وه چې دا د اوتاس مجاهدینو دپاره وکړې عامو دپاره لیکن دا د اوتاس مجاهدینو دپاره وه ابو عبدالله وی وبین والی عن النبي انه منسوخ چې هغه حل او اجازت د متعې بیا بیرته څه شو من اله شب بالکل یو پیغله راشي او ثناولا غوندې یو ښایسته مجاهد مرد میدان قلندر مست خدا ورته میلاو شي زه تا سره نکاح کوم په نکاح کوي ذکر رجل صالح ده کنه قال حدثنا علي بن عبد الله الادري قال سمعت سالم البناني وقال كنت عند انس وعنده ابنه له قال انس جاءت انس رضی الله عنه ناس تو مراهق لوري و دام ور سره ناس ته ول تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك بحال دا حضرت خوله و حضور ته ویل چې قربان ما ځان تاسو ته په نکاح درک تاسو می قبل وی ال فقالت بنت انس ما قال حيا واسود نه ودرېګل انس چې دا روایت بیان ک نو لوري څه وایي دی انس رضی الله عنه ما قل حیا و دله څومره بیا حیا و دله څومره بیا حیا و چې راتله حضور ته ویل چې زه تعالی ځان په نکاح درکوم لوري وایي وا سوءتا پښتو کې معنا څه ده خو عربي الفاظ دي وا بے شرمۍ دم بے شرمی ده دا د بے شرمۍ حد ده چې یوه ښځه راځي سړي ته وایي چې زه تا ته ځانه لکه دا بعضو خلکو به ویلې که نه وایي عایشې سره څنګه نکاح په 9 کلنې تاسو 50 کلن ته لور ورکوئ 9 کلنه نو ما په یو بیان کې ویل یو بل عالم ویل وایي تاسو رسول الله مبارک غوندې هستي پیدا کړي موږ 3 کلنه لور هم په نکاح ورکوو انس رضی الله عنه چې کله لور ویل چې وای دا لا څومره به حیا وا به شرمۍ انس ورته وای هي خیر منک لوري هغه خزتانه په زرچند بهتره وا رغبت فی النبی هغه ځان پیغمبر ته وړاندې کړی ده د هغه رجحان د نبی سره د نکاح فعرضت علیه نفسها ارچاته ځان نه د وهبه کړي د خدای پیغمبر ته ځان هبه کړي د هغه نه لوی هستی په مقدس مکه نه یاله أبي مريم إلى آخره عن سالم رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ده حديث تير ده شابه قال إذهب فالتمس خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال له والله ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد ولكن هذا إداري ولها نصفه قال سالم وله رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده مكرر ده كان ده شابه إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه ودعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي یو څو معدود او محصور سورتونه په یاد وي ویزانو په برکت د قرآن به در او مہر به ور باندې قرض ښه انس زما د وسیر غل دیم خزي پسې ګرځي که چیرته داسې چیرته اضافه خزه و نو زما د وسیته وکي جوړته وي په خیر یو سایکل غواړي یو خزه غواړي وای باب عبد الانسان ابنته ويخطب على اهل الخير ماشاءالله څه خسته عنوان ولګو یو سړی خپل لور خپل خور یو صالح بنده ته پیش کولای شي زمونږ د پښتنو معاشرت سره موږ به د جنۍ په کور جرګې کوو داسې ده کنه وې په کار دار چې یو صالح بنده ته ولید صالح درې صفات یې مرته ویلې دي نو ته ورته وایې چې زما لور د طالب نکاح در کو زما خور ده او نن سبا موږ پښتانه سو وېدا بی غیرتی ده
کده څلور ګوټه دنیا شرقن غربن شمالن جنوبن د انسانانو مسلمانانو غیرت راجمه کې د عمر فاروق د غیرت په استثناء د نبی پاک د عمر صاحب د غیرت عشر عاشر تم نرسي د لور بیبي او حفصه د خونیس په نکاح کې هغه شهید شو عدت تیر شو لاره کې عثمان د ناز د عثمان ک زما لور سره نکاح کوي نو عدت پوره شوه ګوره عثمان رجل صالح وکنو عمر خپل لور ورته خپل باندې پیش کړ کنه هغه له زبجی مشوره وکما وی بیا جواب رانه کړي غوسه شو یو څو ورځې پس ابوبکر ته مې ویل چې ابوبکر زما د لور حبسه عدت تیر شوه لکه تاسو سره نکاح کوي نو طالب په نکاح در کوم یا دا جواب رانه کړي سره کته څه ونه وی وی عدت مې له عثمان هم ډیره غوسه راغله او خلا بیا مې ویل چې مشوره کوم وې څو ورځې تیرې شوې چې ما رسول الله ته ګیله وکړه چې قربان وګوره دا عثمان ابوبکر ما ورته د خپل لور پیشکش وکړو دی ما ته جواب رانه دینه مخکې رسول الله ابوبکر د عمر مخکې یاد کړی و چې د حبسې عدت پوره شي زه ورسره نکاح کوم خو چونکې دا د راز خبره وه دا ښکاره کېدی شوه نه نو دلته ورته رسول الله عمر صاحب ته تسل ورکوي زه تا ته د خدای د ابوبکر او د عثمان نه بهترین زوم درکړي بهترین څوک او بهترین هستی و په کائنات بیا چې حضور جرګه ور ولېږله نکاح یې وکړه نو بیا ورته عثمان راغی وزر ته ابوبکر هم راغی اول ورته عثمان عمر ته وایي عمر ته خو ما ته ډېر غوسه وي والله ډېر غوسه وم درته چې ما ته ما غوندې سړي درته لور یاده کړه تا او وایي موږ ته رسول الله ویلي و چې عدت تیر شي موږ هغه وخت کې دا خبره ځکه نه شوه کوی چې دا د راز خبره و راز هم نه افشا کوه بیا ورته ابوبکر وزر ته راغی عمر ما نه خو به ته خفه وی ډېر زیات درنه خفه وی خفه کېږه موږ ته رسول الله ویلي و پټ چې د حبسې عدت پوره شي زه ورسره نکاح او که حبسې سره حضور نکاح نه وه کړې نو موږ خامخا او که ته وه چې تاسو ولې ونه ویلې نو ما کنتو لیفشي سر موږ د نبي پاک راز نه شو ښکاره کوی وایه بشه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الى اخره قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت چې کله کونډه شوه حفصه بیبیه بنت عمر من خنيس بن حذافه دا خنیس خاوند و دا بدر کې شهید شوی دی وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينه یعنی بدري صحابي د مدینه کې وفات ده اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي بقدر چې زه ورسره نکاح اوس نشم کولی الا تزوج يومي هذا فقال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت زوجتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا وقلت اعوذ عليه مني على عثمان زه غصه شوم په ده باندې زیات له عثمان ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرض علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قلت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر د حبسې تذکره یې کړې وه او موږ د رسول الله راز نشو ښکاره کولی فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها وبه قال حدثنا قتيبة إلى آخره أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي أن أباها أخي من الرضاعة ګوره ګناه نشته په تاسو باندې کومه ښځه چې معتده ده په عدت کې ناسته ده هغې سره څوک نکاح کولی شي وعده د نکاح کولی شي البته کنایات او تعریضات او تلویحات او اشارات ورته کولی شي هغه تلویحات او اشارات څنګه دي ورته وایي چې یاره ای زیر عدت ښځو ته مړه تا غوندې نیکه ښځه فایقه ښځه دینداره ښځه دیانتداره ښځه قدردانه ښځه دی الله ماته هم نصیب کړي زم ګرځم تا غوندې قدردانې ښځې پسې او ډېره فایقه ښځه ډېره عزتمنه ښځه ډېره عقلمنده ښځه دا اوس کنایات دي نو که زیر عدت زنانو ته د عدت په زمانه کې کنایت استعمالوي خیر ده خو صاف نکاح او د نکاح وعدې به ورسره نه کوي کوم شی چې تا ساتلی هغه ته مکنون وي یعنی زړه کې پټ ساتلی چې عدت یې پوره شي زه به ورسره نکاح کوم وقال لطلق حدثنا زائدة ومنصور مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في معرة يقول اني اريد تزويجها
ولوددت أن أوتي زه اراده د نکاح لرم او زړه مې غواړي چې تا غوندې صالحه ښځه خدای مال راکړي. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة انک علی کریمه یاره ته زما په نه ډېره قدرمنه یې، زما زړه کې ډېر ځای لري خو افسوس څه وکړو هله وإني فيك لراغب زما ډېر میلان ده چې تا غوندې ښځه خدای مال راکړي. وإن الله لسائق إليك خدای تا ته ډېر صفات کمالیه درکړي دي. أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يموت يقول إن لي حاجة وأبشر. په صفا الفاظو کې به ورته نه وایي چې زه تا سره نکاح کوم. وأنت بحمد الله نافق. ته ډېره اعلی صفات والا یې، نافقه اعلی صفات والا نه. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها ولا تعد شيئا پټه وعده به ورسره د نکاح نه کوي. ولا يواعد وليها او د معتدي ولی به هم د چا سره پټه وعده په عدت کې نه کوي هله چې ښځه خبر نه وي. وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفارق. خو که وعده یې کړې وه ګناه خو یې وکړه خو سره د دې نکاح شوې د تفریق نه راځي هله. وقال الحسن لا تواعدهن سيرا أزنا. هغه د لا تواعدو معنا زنا کوي چې معتدو سره د عدت په زمانه کې زنا ګوري ونه کوي. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب وجله تنقضي العده کتاب چې نیټه ته ورسي معنا هغه عدت پوره شي. باب النظر للمرأة قبل التزويج. چې کومې ښځې سره نکاح کوي په اراده د خطبې د نکاح نه مخکې هغې ته قتل جایز دی. خو د شیخ حسن جان رحمت الله علیه خبره په اراده د نکاح په زرګونو ښځې د نظر نه تیرې نه کوي. شهاب قدر اله وبه قال حدثنا مسدد بن الاخر ابو من رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المنام يجوز بك الملك. وای ما په خوب کې ولیدل دا به تاسو د ډېر حاشیې والا یو ځای بل ځای کې زی راځي چې دا خوب قبل النبوت د که بعد النبوت نو تاسو خپل ترازو راوالی بیا لګا چې کله خدیجه بیبي ژوندۍ و حضور بل نکاح کړی ده نو چې هغه وفات شو د حضور عمر څومره و 50 کاله او نبوت په څو کلنۍ کې ملاو شو 10 کاله تیرو کنه. خوب کې دوه ځله جبريل د عائشه تصویر راوړی بیبي یو ځل په لاس کې حضور ته وې دې سره به نکاح کې یو ځل د ورېخمو په کپړه کې پټو وای چې څنګه مې وکته ما وی وای دا خو د ابوبکر لور ده ما وی کدا رحماني خو بي دا به خامخه عملي کیږي وای هغه او چې تاسو سره مې نکاح وشوله. سرقت من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي فقلت لي هذا من عند الله يبدي. يوم زي دا به عملي کیږي لا شب زو شزر. قال حدثنا قبيب الى اخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأبل لك نفسك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد نظر اليها وصوره. یو ځلې ورته بار وکړه به بیرته لاندې وکتل. ثم قطع رسول فلما رأى امرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دغه اوس د مکرر دا روایت ویلم دا اوس له. قال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فبلعها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع بإزارك إن لبسته إلا يكون عليها من شيء. اوس کدا لنګ ورګې نیمه کې نو چې نیم به ته اغوندې ستا عورت نه پټېږي او که ښځې ته ورکوې هغې ته فایده نشته. وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال یو څو سورتونه یې وشمېرل. عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا فقد ملكتها ته ما مالک کړې د دې ښځې په ملک نکاحي باندې په برکت د دې سورتونو د قرآن. باب من قال لا نکاح الا لولي. دې ځای باندې بچی ودرېږه ښه تا وویل وایه زه چېرته ځم نو ما ولې زه